الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. 215 نمبر آیت سورة الشعراء. الله جل جلاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنبوة صداقة ذكر شو. الله جل جلاله يوترك خدمته النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تشلخي شيء وتجكل دعوت وركي خلق وجود شيء يوردنا بمنون كشي وبلدنا بنا منون كشي. در تمام دنیا قانون دے ستی پیدار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بود ہے. سبحان الله. دا د توخان دا قانون روان دي چې یو طرف ته خلک نه روان. حق دې باطل ورسره دا د رد پټلې دی په. چې یو پاتې شو د قیامت علامه ده. نو خلق بخامه خبره دي کېږي په هر دور کې چې تاسو د حق اواز اوچت کړئ، څه به منون کړي او څه به نه منون کړي. الله اکبر. تاسو د الله کلام ته خلک رابلئ، څه به منون کړي او څه به نه منون کړي. د هغو دواړو لپاره چل وښیي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کومو کسانو چې ستا خبره ومنله هغو سره نرمي کوه. کومو کسانو چې ستا دعوت قبول کړه هغو سره څه چل کوه؟ نرمي کوه. منونکو سره نرمي کوه. واخفض کتک جناحک وزر خپلې د رحمت لمن اتبعک هغه چا لپاره چې ستا خبره مني من المؤمنین د مؤمنانو نه. په مؤمنانو کې چې کوم ستا خبره مني هغو ته خپلې وزرې کتک هغو سره به سختي نه کوي. د مسلمان شان دا دی چې خپل منځ کې نرمي د خپل سخت خوی مسلمان ته نه ښکاره کوي، د خپل غیرت مسلمان ته نه ښکاره کوي، بلکې د اتفاق او د اتحاد د یووالي د راجمع کېدو اولنی راز چې دی هغه نرمي ده. نرمي نبي کریم صلی الله علیه وسلم په بل مقام کې الله جل جلاله فرمایي چې که چېرته ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم. دا الله لوی رحم دی په تا باندې چې ته نرم یې د دوی سره. دا الله په تا باندې لوی رحم دا دی چې ته د دوی سره نرم یې. ولو كنت فظا که چېرته ته سخت وې، سخت خوی دې سخت وې لکه که نه تاسو پېژنئ ده خوی دې سخت وې غلیظ القلب سخت زړی وې لانفضوا من حولك. دا ټول به له تا نه تښتېدلي یو بومبه نه راجمع شي تا ته چې راځي دا په زور نه راځي، بلکې دا په څه شي راځي؟ په نرمۍ راځي، په اخلاقو راځي. الله اکبر. نو دا حکم په خپل منځ کې هم د هغه کسانو دی چې کومو کسانو خبره منلي، کوم کسان مؤمنان دي هغو په خپل منځ کې هم څه چل کوي؟ نرمي به کوي. نرمي د صحابه شان ذکر کوي بغیر د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حالاتو نه. هغه د ښځو چې لنت لهم فبما رحمة من الله د الله په رحم دې په تا باندې لنت لهم چې ته په دوی باندې نرم شې.
ولو كنت فظا غليظ القلب لتتسلسل به سخوي به لانفضوا من حولك دوی بستانه تختیدلی تا توبېدو ناس دا خبر خوشو دو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس پاتې شو هغه کسان چې کومه منل ده دا هغه کسانو په خپل منځ کې رویه کوم ده نرمۍ منونکي چې کوم دي هغه په خپل منځ کې څه چل کوي یو بل باندې به ترس کوي په یو بل باندې به زړه خوږوي یو بل باندې به ځان چپ نه ساتي الله اکبر څه ښایسته دین دی ښکلی دین دی په یو بل باندې به ځان چپ نه ساتي دا زما کلاس ملګری دا زما د درس ملګری نرمي به ورسره کوي قرآن کې الله پاک فرمایي چې رحماء بینهم والذین معه اشداء علی الکفار کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري دي کافرانو باندې سخت رحماء بینهم خپل منځ کې نرم دي خپل منځ کې نرم دي نرم زړه یې نرم دی یو بل باندې ترس کې یو بل ته څه چلو کې تعاون کې هغه سره سبق کې قرآن ولرلو تپای ولرلو زه ورته وکړي نږدې کړي ځان که قرآن ځای باندې کړي بل په ښکلي ځای باندې کړي نرمي ورسره وکړي د هغه شکریا ادا کړي دا د الله خوشحاله کې ته راغلی وکړی د لرې نه راغلی حوصله افزایي وکړي هلکه دا دین زموږ د نرمۍ والا دین دی د څه شي دین دی نرمۍ والا دا عمل دا د څه شي میدان دی عمل دا عمل دی بریانی دمو دعوت کارگزاری نپوسی خاص بنی کما چاچه دعوت ورکړه دا کسان لاسو چکی جزاکم الله اوس دا لاسونه کته کړه چې په دعوت کې کسان راغلي هغه د لاسو چکی جزاک احسن زما باندې راغلی جزاكم الله دا سلسله خپل دا رحمت دا ترس دا یو بل باندې ژوند کول دا یو بل خیر خواهی کول دا د دین بنیادی مقصد دی دین وی خیر خواهی ته الدین النصیحه الدین النصیحه الدین د خیر خواهی چې ته خیر خواهی کې د خپل مسلمان دی ته دین وي خیر خواهی د دین بل شته چې سره عام کې ناستونه د غب شپ مرچ کې الله کلام ته کې نه دا بل خیر خواهی شته په دغه باندې الله رحمت وريږي په دغه باندې سکینه نازلېږي او د چې د مجلس په ستاسو تمام ګناهونه معاف شي سبحان الله هغه د دین بل خیر خواهی شته زمانو د دې کوشش وکړي چې څه جوړږي خیر خواهی کې د خپل زمانو سره همدغه سره دعوت ورکړي نو ته مينت وکړي چې خو دې تر ته کې خدمت کار نشته راځه الله بعض کسان د درس نه پاتې کېدو کوشش کوي کنه دا په منتظم باندې مهنت کوي څوک شیطان دا خبره مسلمه ده دې خبره کې شک نشته چې د درس نه چې مونږ پاتې کېږي څوک پاتې کېږي شیطان اوس شیطان چې پاتې کېږي د هر ذهنیت ولا خلک پاتې کېږي نه تاسو ما خبره ته توجه وکړئ په دې کې مختلف قسم ذهنونه دي بعضې تعلیم یافته دي بعضې پوه دي بعضې سره د دین شوق شته محبت والا دی بعضې سره د قرآن مینه شته اوس دې چې پاتې کېږي نو ته د خدای نه وکړه چې قرآن سره چل کوي داسې ورته وایي نه وایي شیطان هم بیانوي دی هغه ته ټولې طریقې معلومې دي د هر سړي ذهنیت ورته معلوم دی چې دی په څه طریقه پاتې کېږي نو ده ته هغه شان خبرو کې چې د ده عقل هغه خبره ومني او هغه طریقه باندې دی د درس نه پاتې کېږي زموږ په ذهن کې به د درس نه پاتې کېدو اولنۍ ټکه راځي چې چا پاتې کړی ما شیطان که ما ته مختلف دلایل مخې ته کړي دي خو دا شیطان مخې ته کړي بعضې کسانو په ذهن کې به شیطان داسې خبره اچي چې که داسې درس یې کولی چې به څه چلو صحیح وکړي په دې طریقه باندې کولی که نه اوس هغه داسې کړي بس دې وجې نه زه نه ځم په دې خبره پوهېږئ تاسو بعضې وایي چې ټایم ډېر زیات دی وسله باندې کم وایي چې بیا به مونږ تللي هلکې ته څه کشۍ وهې خو په دې پوه شه چې دا شیطان دی ته ته باندې جوړوي بعضې وایي داسې پکې دا پکار او داسې پکې دا پکار حالانکې دا خبره زموږ کوشش دی د تاسو که مونږ باندې نعوذ بالله
د خیانت ګمان خو نه کوي کوي با زموږ کوشش په دې خبرې دی هغه لپاره مهنت کوي ځکه دا د الله مخلوق د مؤمنان دي د دوی باندې الله دا چې راجمع شي د دوی ته یو باره کې به که دوی ته د دین کې کمی ورسېد یا خیانت ورسېد هغه ثواب هغه خبره چې میلاو به شي یا نه میلاو شي او د هغه د الله سره خصوصا زه جهنم ته تللی شم چې زه خیانت وکړم د هغه سره یا کومې خبرې ضرورت نه هغه ووایم یا د کومې خبرې ضرورت یې هغه ونه ویم د عمومي دین دی په هر صورت دا قسم نه وایي چې چا په ذهن کې راځي هغه په دې خبره پوه شي چې دا څه شی دی شیطان زموږ مقصد درس ته راتلل د چا رضا ده الله هغه تاسو ته ویل چې میلاویږي موږ پکې تاسو څه ګوتې وهئ په دې خبره پوهېږئ موږ سره دا کوم ته چې کومه رایه راکوي یو کس مثال په طور شیطان د ذهن کې یو خبره اچوله دا رایه چې ته کومه راکوې نو دا د تمام ملګرو ته رایه ده ته به ووایې چې نه ده داسې نه کوه دا خو یوازې ستا ذهن کې راغله تاسو به په دې کې دوه کسان ورکړي شي موږ سره عمومي نظر وساتو عمومي په دې کې موږ سره زنانه ناستې دي په دې کې موږ سره هغه کسان ناستې دي چې هغه خوراک نه دی لري په دې کې هغه کسان مشران ناستې چې یو ټکی ترجمه د هغو ذهن کې نه راځي په دې کې د هر ذهنیت والا موږ ته د دین ضرورت د څه شي د په دې نن سبا ته ورکړي هغه مخې کول هغه مخې ته کول چې د څه شي ضرورت دی موږ په کوم طرف روان یو اوس یو سړی د هغه په هر قسم ګناهونو کې اخته دی ګناهونو کې اخته دی زه قرآن ترجمه کوم قرآن ترجمه وکړه دا په ځای د فایدې دلته د نقصان ځای جوړېږي چې دی د بیانولي شي په دې خبره پوهېږئ نو موږ ته کوشش دا قسم خبرې ذهن کې راویستو موږ دې په دې پوه شو چې دا ما شیطان د درس نه منع کړي نو الله دې په موږ باندې شیطان غالب نه کړي دغه خبرې چې داسې خبرې ذهن کې راولي فورا نعوذ بالله منه او په دې خبره چې زه د الله د رضا لپاره ځم یو کار به راوځو دوه کاله دا خبره څه وخت راځو چې څو ژوندي یو دا خبره نو زموږ څه کار دی موږ پسې څه وایو چې د الله طرف نه که تاسو په دوه کالو کې ختم کړو چې چل وي دا زموږ ټایم خو ډکېږي پیریډ ډکېږي او هغه د الله په کلام کې ډکېږي کوشش کوي چې ما څه په عمل څومره خبرې ته میلاو شي په هغه کې څومره زما په عمل کې نو الله جل جلاله تاسو ته چې خیر راکړي تاسو د الله استقامت راکړي دا ماحول دا د برکت نه ډک ماحول دا د الله باندې راوړي او موږ تاسو د الله نه محروم کړي یو خبره کوي کنه الله ته پرواشه هیڅ پروا نشته کوم دا تاسو کو دا الله په څاو کوم کو دا الله په څاو کوم شو کینو دا الله په څاو کینو دا الله په څاو خو ځان له محروم شو نو کوشش دا چې خپلهم خپل کور والا هم ته ورته سمول خپل کور والا خپل رونه خپل زمان خپل ترونه خپل پلان خپل زنانه هغوی باندې اول محنت وکړو د هغې نه علاوه ټول کوشش به دې وکړو چې څوک د دې خبرې نه محرومه نه شي کېدای شي زما په یو دا باندې یو کس راغی دلته او هغه د دین داسې خبره زده کړه داسې خبره چې د هغه ټولې زندګۍ د بدلون ذریعه وګرځي د هغه د تمامو ګناهونو د معاف کېدو ذریعه وګرځي راتلونکي لپاره د انتهایي نیک او د بزرګ انسان د جوړېدو ذریعه وګرځېده هغه ټول ستا په کاته کې لیکلي موږ ځان محرومه نه کړو او په دې باندې فخر نه کوو په دې باندې عجب نه کوو په دې باندې ځان د بل باندې چپ نه کوو چې زه خو درس کوم مطلب چې کله راځي کله نه راځي هغه کسان به ځان ته بل مخ ښکاره کوو کوم چې نه راځي بلکې وژېږو داسې نه چې ما کې عجب رانشي ما کې خودپسندي رانشي ما کې ریا رانشي کوم ورسېده نه او خپل د دعوت سلسله جاري ان شاء الله کوم کسان چې دي ګورو د ملاقات شي په لاره چې هغه ملاقات شي هغه سره داسې کسان چې اوس کوم یې کړه تاسو اوس منشن کړئ خپل ګاونډ کې او بیا ځان ځای کې راوړل چې دلته څه وایي موږ بار بار د خبرې ذکر نشو کولی ان شاء الله جمعې پورې به دا سلسله جاري وي څه چې پورې کوم نه کار لري کنه ان شاء الله بیا به جمعې پورې به دا سلسله جاري چې زموږ زړو ملګرو کې یو کس پاتې نشي او که یو کس پاتې شي نو هغه د چا کمزوري زما زموږ نه د چا زما هر یو کس په چې د چا کمزوري ده زما کمزوري یو سړی د څه مرسته مسلمان به کلمه ویل د مانه خو مسلمان او زه د اشتري شم د جنو دې شپې ونی وجوده زموږ داس ختم ټایم دا راکې چې چاته دا خبره بیا موږ یو هم د اکثر خلکو ډوډۍ نه خوړلې نو باران نو 25 منټ ټایم دی کنه مخکې کوشش ته خبرې کوم او چا به ځین کې دا هم مو جوړه 25 منټ برابر هغه قسم ناس چک نو چا به ځین کې 25 منټ برابر هغه قسم ناس چک
خالي وسط چا په ذهن کې 20 منټ برابر یا ولس څه څوک چې ټایم دی 20 منټ شي د درس بحث وکړه زما مقصد تاسو مشاهده تاسو زموږ خو پابندي رحمت الله تاسو نشته چې تاسو تکلیف دی کنه نو هغه درس په ځای د فائدې نقصان دی سره راغله ډوډۍ نه خورله بار بار ویل د دوی کنه چې اوس کله به بس نه خدای اوس غلې کی نو دا هغه څه شي دی پنځه منټه مخکې بس چې په ځای کې راځي 20 منټ صحیح دی هغه لا څه ارزه سره ملګری شته څوک د ټول دا مسله ده بعض وخت مجبورين به هسه لازم تعرف على دي خاصه مثلا لك قران تو من وظيفه مش هذا الجسم ده ولا بيت هو شو ده واخفض جناحك كتكفل وزن لمن اتبعك دا چاله بارا خبر من استا من المؤمنين المؤمنون انساني فطرت داسې ده مال راي برکه خبر دې برکه لازم خبر ان شاء الله کوشش وکړو دا په تیاری کو الله توفیق راکړي تیاری کو تاسو د ضرورت خبره کوي لازم یې وکړو لمن اتبعك من المؤمنين اخترتكم مؤمنان دي هغه توازن کته خیر والے چې زمانه خبره چا نه ده نو په زور نکېږي په دباو نکېږي الکه تاسو ته مستا په کور کې په دباو نکېږي زوی باندې دباو کوي خزه باندې دباو کوي دیندار نشي جوړولای په نرمه په اخلاق جوړولای شي وایي تاسو ته لو انت راه مسؤول کوي او دشتر قرآن اخر ذاك ابو دجون نه کنه بس تعمل من قرآن لا يستعمل ولود زلزال وطن اخي بدل اخلاق کوي بس نه دسي اخلاق استعمال کوي دسي نرمي وکړه په سره چې موږ مجبور شي ستاسو کردار تو وایا ما خو ته کردار دسي وکړه د اخلاق بهترین ټول چې دا اخلاق دي اخلاق ما دا ذکر کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې چې اکثر مسلمانان شي د اخلاق نه لازم مسلمان شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نرمۍ نه لازم مسلمان شي د کافرو سره نرمي کولو ته هغه مسلمان شي انتهایی سخت په مجبورۍ کې د جنګ په وخت راغلی موږ ټول حالت د څه شي د نرمۍ د اخلاق د معافۍ معاف کړه د خلکو غلطۍ نه نظر انداز کول چې دې زه خیر دی دا انسان نه کېږي بیا به نه کېږي ته مجبور هغه د زړه ژوند نه مړ کړي زړه ژوند کې هغه ملامته کړي چې ما څه کړي او دی څه کوي نرمي خپل شعار جوړ کړي د خپل قوم مشهورو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ټولو کې غوره او بهترین هغه دی په تاسو ټولو کې غوره شي دا نه په ټولو کې غوره او بهترین هغه دی چې د خپل کور والو سره ښه د خپل کور والو سره نرم اخلاق داري نرمي کوي او بیا فرمایي زه په تاسو ټولو کې ښه یم څوک فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه په تاسو ټولو کې د خپل کور والو سره ښه یم خپل اخلاق دا اخلاق مظهر ده انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي لس کال ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی څو کاله لس کاله د خدمت کړی په دې لسو کالو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چېرته زه وهلی یا ما ته قرض شی د دې خو سوال نه پیدا کېږي ما ته په دې لسو کالو کې دا هم چېرته نه دي ویلي چې دا کار تا ولې کړی دی یا ما ته په دې لسو کالو کې دا هم نه دي ویلي چې دا کار تا ولې نه دی کړی موږ سره کسي ما خام پورې داس پورې کړو سوشي کېږي ما ته داسې نه راغلی نو داسې کېږي چې د دروازې نه د کوڅې نه ډېره په خر راوځي ما ته ویل زما خبره سپکه ښکاري خبره پوهېږې هغه سره چې لکه هم د لسو کالو دی ماشوم دی وایي ما ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویل چې راشه بانکې کار وکړه زه کار پسې لاړم هغه راته وویله مې کولې هغه ته ودرېدم تماشې مې کولې وهغه خو راغی که تماشې مې کولې نبي کریم صلی الله علیه وسلم زما کافي تېر انتظار کړی دی خوند نه شو زه ورته لږ اخته یم راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم زما په تلاش کې راووتو چې ګورې زما شاته شاته راغی زما شاته راغی او زما په اوږه باندې لاس کېښود لاس د ما چې شاته وکتل ډېر زیات وېرېدم چې زه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم کار پسې رالېږلی او زه ځان الله په زور راغلم
ماجسن كنبي كريم صلى الله عليه وسلم خالد مسكين كم تاسو نه څنګه وو او خالد مسكين نه دې بچو لاشه هغه کار نو په څومره چې په اخلاقو باندې شغل لري نو مزید دومره په اخلاقي نه راځي دا خو انتهایی مجبوري یو د وخت انسان لا غوسه ورشي او غوسه هم ضروري ده انسان چې غوسه ورشي ضروري ده یو د وخت خو غوسه خپل کار نه جوړي چې سهار او ماښام یې غوسه پوهېږئ تاسو کنه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين نو ستا د شاګردانو سره نرمي مشر د خپلو کشرانو سره نرمي کله استاد په سکول کې دا چې راځي چې کنه ته وایي چې حاضر علیه السلام راغی واره تاسو یې ورودي چې بس بس نه پکار محبتنا تقسیم کړي لکه محبتنا تقسیم کړي نفرت زمون دین نه دی محبت زمون دین دی د خپل مسلمان سره د خپل او هغه کسانو سره چې هغه دیندار دي په هغه باندې سختي کوو الله اکبر واخفض جناحك كتكفل وصل لمن اتبعك ارجع لپاره چې ستا خبره مني من المؤمنين د مؤمنانو او کوم کسان چې نه مني فإما سوكا پس کوم کسان چې نه مني ستا خبره فقل پس ته وایا اني بريء مما تعملون زه به زهر ما دا څه چې تاسو کوئ ستاسو دا خبره زمانه ده خوښه بس خبر پوری دی دا هغو سره خپل لږ جهدي مخکار کوه او که هغو ته که نقصان ورسېږي نو په هغې کې ته چل وکړه الله باندې بروسه ساته وتوکل على العزیز الرحیم بروسه کوه په زبردست او رحیم ذات باندې لکه خپل کار چا ته وسپاره الله ته د دې دشمنانو نه ستا حفاظت څوک کوي والله یعصمک من الناس الله به د دشمنانو نه حفاظت کوي ته څه چل وکړه دا پروامه سره ځان الله تعالی کا د دین خدمت کوا تاسو موږ به دعوت ورکوي د دین خدمت کوا ځان چا تعالی کوي الله ته هیڅوک ته چا هیڅ نشي کولای څوک چې الله دې مستوي په دې باندې زموږ یقین او ایمان دی الذي حفظ من وسكوا يا كاتشيني تاحين تقوم کله چې په دغه په باندې کې ته چې موږ څنګه الله تعالی الله تعالی هغه ځان په وسو کوي وتقلبك في الساجدين او اختل بسجده کوونکو کې الله سجده کې پروت او سر په ځمکه باندې مګي وتقلبك في الساجدين او اختل بسجده کوونکو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایا الله جل جلاله ته په ټول کې خوښ څه دی په ټول کې د انسان خوښ څه چې انسان سره یې محبت دی هغه په هغه وخت کې چې کوم وخت د سجده کې پروت دی او خپل لاس په دې ځمکه باندې مګي ټول کې خوښ وخت هغه ځان باندې ته بروسه کوه یراک چې ویني تعالی رحمه تقول کله چې ته یوازې په شپه کې مولا الله وتقلبك او اختل استابني في الساجدين فسجدك ونكوكي انه يقين الله تعالى هو السميع العليم او يدنك عبوده واخفض جناحك كتكفل وزني لمن اتبعك دعوة لپاره چې خبر من استعان من المؤمنين د مؤمنانو فإما سوكا پس بچرتا دوی نمن استافا قل پس تورتویا انی بریء زبزارما مما تعملون دعوتنا چتاسو کوئی وتوکل على العزیز الرحیم بروسکا پا زبردست توکلکا پا زبردست طاقت والا ذات او رحم والا ذات بانی الذي تاسرات راكا چوینی تا لرحین تقوم کل چتودرگی وتقلبك او اختل بالاستا في الساجدين بسجدك ونبوكي انه يقين الله پاک هو السميع العليم او يكون كده
اللهم